Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Abdullah. Nan ba inshallah munga fluid dynamic go according to MDCAT and ChemUCAT point of view sara. Sumram ci important points, the important formulas the ci da agena MCQs rat leshi according to the FMDC syllabus mung bada chapter cover ko. No awal tasu pe jane the word fluid dynamics. What is fluid dynamics? Kare ci munga the fluid study promotion کې د فلوئډ سټډي وکړو کله چې مونږه داسې برانچ د فزکس چې په هغې کې مونږه فلوئډ پروموشن کې سټډي کوو دې ته مونږ وایو فلوئډ ډاینامیکس څه ورته وایو فلوئډ ډاینامیکس اوس زموږ سره فلوئډ څه ته وایي انیثینګ دیټ کین فلو نو کم سیزونه سالډ خو فلو نشي کولی نو زموږ سره په فلوئډ کې دوه سیزونه راتلی شي دوه څه یو ګیسز او بل لیکویډ صحیح ده که نه یو ګیسز او بل لیکویډ اوس زموږ سره یو آیډیل فلوئډ فیچر څه دي کریکټریسټک څه دي ته دا وپېژنه یو آیډیل فلوئډ زموږ سره کریکټریسټکس دا دي یو به دا نن ویسکسي یعنی د دې د ویسکاسټي ویلو به زیرو وي نن ویسکس یعنی د دې چې کوم کوفیشن اف ویسکاسټي ده دا به د زیرو برابر وي دویم نمبر د دې دا به ایر روټیشنلی به دې کې به روټیشن نه وي ایر روټیشنل صحیح ده کنه روټیشنل دریم نمبر خبره د دې ټمپریچر به ډز ناٹ ویری یعنی د دې ټمپریچر به ریمین کانسټنټ ټمپریچر ډز ناٹ ویری صحیح ده کنه او څلورم نمبر خبره دا به زموږ سره انکمپریسیبل یعنی د دې چې کوم ډنسټي ده دا به زموږ سره کانسټنټ وي دا به زموږ سره نه چینج کیږي دس فلوئډ مسټ بی انکمپریسیبل نو دیز آر د کریکټریسټکس اف آیډیل فلوئډ صحیح ده کنه اوس زموږ سره یو فلوئډ چې کوم دی دا په دوو طریقو سره فلو کولی شي یو ته موږ وایو سټریم لاین فلو او بل ته موږ وایو ټربولنٹ فلو داسې فلو چې په هغې کې زموږ سره پارټیکل په اډر سره ځي یعنی ریګولر سره ځي یا فار ایگزامپل دا زموږ سره لیئرز دي فلوئډ کې زموږ سره صحیح فلوئډ کې زموږ سره لیئرز دي صحیح لیئر یعنی دا موږ په امیجنری لاینز باندې دا لیئر داسې ظاهرو نو چې دلته یو پارټیکل موشن کوي که نه دا چې کوم د دې چې کوم ویلاسټي دا به ریمین کانسټنټ وي داسې دلته چې یو پارټیکل فلو کوي نو د دې ویلاسټي به ریمین کانسټنټ وي یعنی یو داسې فلو چې په هغې کې یو پارټیکل سیم لاره او په سیم ویلاسټي باندې ځي چې د هغې نه یو بل پارټیکل مطلب دا پارټیکل چې کله د دې ځای نه پاس کېدو نو د دې ویلاسټي دغه 2 میټر پر سیکنډ وه اوس چې دا دویم پارټیکل پاس کېږي د دې ویلاسټي به 2 میټر پر سیکنډ وي نو the type of flow in which the particle moves regularly, orderly, and it has same velocity as the particle earlier has. یعنی داسې فلو چې په هغې کې زموږ سره چې کوم یو پارټیکل دی چې کله دا د دې پوینټ نه پاس کېږي د دې ویلاسټي به هم سیم وي او دا به د دې سیم لارې نه هم پاس کېږي صحیح ده که نه نو دا زموږ سره یو اډرلی فلو ده نو دغه ډیفینیشن شو صحیح ده نو دا زموږ سره څه ده یو اډرلی فلو ده صحیح ده که نه دې کې به زموږ سره velocity remain constant velocity of each particle does not change velocity به نه change کېږي does not change بل بدې کې به چې کوم دی دا زموږ سره یو لیئر به بل لیئر نه کراس کوي صحیح ده که نه یا these particle never cross each other صحیح ده که نه یا د دې دا velocity چې کوم ده که نه دا یو بل به these particle never cross each other صحیح ده never cross each other صحیح ده نو these were all about streamline flow دې ته مونږ بل نوم وایو laminar flow this is also called laminar flow یا دې ته مونږ بل وایو steady flow څه steady flow او داسې فلو چې په هغې کې زموږ سره د پارټیکل ویلاسټي چینج کېږي هغه یو بل کراس کوي او زموږ سره چې کوم دی یو ریګولر فلو نه وي زموږ سره یو زیګ فلو نو هغې ته مونږ وایو ټربولنٹ فلو زموږ سره داسې irregular flow صحیح ده که نه په دې کې زموږ سره ویلاسټي چینج کېږي ویلاسټي
changes. यानी अव्वल they can cross each other, can cross each other. सही था ना? They can cross each other. These were all about the streamline flow and turbulent flow. सही था ना? वस बमुंगा वायु डेल्टा बहु वायु. What is viscosity? सही था ना? Viscosity से तो है. जमुन सर विस्कासिटी देता होय kana असल की जमुन सर द फ्लूइड पर लेयर्स के मोशन kai नु कले ची दो लेयर्स द योबल न पास की द योबल का अपोजिशन पेश kai नु दी तम गवाई विस्कासिटी नु द अपोजिशन ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स फ्लो हुई शी kana टू इट्स फ्लो इज कॉल्ड विस्कासिटी या द लेयर पमस की कम इंटरनल फ्रिक्शन kana इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कासिटी सही है kana नु अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कासिटी अपोजिशन to the flow of fluid या internal friction हम देता होय लगे दास हमारा सर दो लेयर्स थी द फ्लूइड चिकन ने दास लेयर्स की दवा के मुझे दा यो बलता ददी चिकले दा रिलेटिव मोशन की और दा यो बलता कम अपोजिशन पेश कई कम रुकावट पेश कई देता असल के मुंगा सवायु विस्कोसिटी देता असल के मुंगा सवायु विस्कोसिटी बस विस्कस फोर्स मुताबिक द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कस फोर्स वगैरह के मुंगा लेकर डिस्कस करो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कस फोर्स न्यूटन दावे करा چې څومره د دې لیयर په منځ کې د کنټیکټ ایریا سیوای کنه نو وای هغه عمره به چې کم ټنجنشل فورس کم اپوزیشن کم فرکشنل فورس کې دا به سیوای یعنی F tangential دا डायरेक्टली प्रोपोर्शनल دی ایریا ته صحیح ده کنه او بل دا وایي کنه چې دا डायरेक्टली प्रोपोर्शनल دی ویلاسټي ګریډینټ نو دا چې تر یو ځای کې نه دی نه دا راځي F tangential force دلته موږ لګاو دته وایي coefficient of viscosity the numerical value of viscosity is called coefficient of viscosity چې کله موږ د viscosity numerical value واخلو کنه دته وایي coefficient of viscosity نو دا به زما سره راشي A کدل ته ماینس ساين لګوي مطلب دا اپوزیشن د پاره دی صحیح ده کنه ها A او ډلټا V ډیوایډ بای ډلټا T نو دلته نه زوس د ویسکاسټي یونټ امر معلومول شم کدا فارمولا د ماته د ویسکاسټي دا سره راتلی شي N F ټنجنشنل فورس A ډلټا V ډیوایډ بای ډلټا T نو دینه کتا دا کیلکولیشن وکړئ نو دینه چې کوم یونټ راځي د ویسکاسټي هغه د نیوټن پر میټر سکوير سیکنډ او دې ته موږ سوایو یعنی پریشر نیوټن پر میټر سکوير ته موږ سوایو پاسکل د پریشر یونټ ته پاسکل نو زموږ سره د ویسکاسټي یونټ پاسکل سیکنډ ته راغلی او 1 پاسکل سیکنډ دا زموږ سره څه راغلی 1 پاسکل سیکنډ دا زموږ سره د 10 پویز برابر صحیح نه پویز از د یونټ اف ویسکاسټي ان CGS system صحیح ده کنه نو this were all the things about viscosity اوس موږ وایو factor affecting viscosity نو زموږ سره دوه قسمه ما تاسو ویلو د فلویډ دوه ټایپس دي د دوه لپاره ډیفرنٹ یو زموږ سره ګیسز دي او بل زموږ سره لیکویډ یاد ساتئ د ګیس چې کوم viscosity دا ډیپند کوي پر ریټ اف ډیفیوژن باندې څه باندې یاد ساتئ پر ریټ اف ډیفیوژن باندې صحیح ده کنه یعنی د دې چې کوم viscosity دا اول خبره ده چې د دې viscosity دا ډایرکټلی پروپورشنل ته ټمپریچر سره مطلب چې څومره ټمپریچر سیوای کنه ګیس تبع اپوزیشن سیوای ګیس په قلاره فلو کوي ولی ځکه چې د مالیکول په منځ کې به کولیجن سیوا کیږي څه به سیوا کیږي او چې کولیجن سیوا کیږي مطلب friction به سیوا کیږي resistance به پیدا کیږي to the flow of fluid ته نو ځکه موږ وایو viscosity is directly proportional to temperature in case of gases خو په لیکویډ کې چې کوم زموږ سره viscosity دا ډیپند کوي it depend upon the intermolecular force چې د پارټیکل په منځ کې کوم مالیکولر فورس دی په هغه باندې ډیپند کوي intermolecular force
نو بدی کې به زموږ سره چې کوم کوفیشن اف ویسکاسټي دا زموږ سره انورسلی پروپورشنل د ټمپریچر ته چې څومره ټمپریچر سیوا کې کنه لکه هني شاد دي نو د هغه چې څومره ټمپریچر سیوا کې نو هغه عمر به هغه فلو سیوا کېږي یعنی ویسکاسټي به کمیږي نو دا زموږ سره دینه ام سی کیوز راتلی شي چې د لیکوډ کوم ویسکاسټي دا د انټر مالیکولر فورس سره ریلیټډ ده د ګیس چې کوم ویسکاسټي ده هغه د ریټ اف ډیفیوژن سره او دا زموږ سره ټمپریچر ته ډایرکټلی ریلیشنشپ ته د انورسلی ولې دلته به کولیجن سیوا کېږي چې کولیجن سیوا کېږي ګیس مالیکول به سلو ځي نو اټس مین ویسکاسټي به سیوا کېږي نو دیز ور آل د ثینګز اباوت د فیکټر افیکټینګ ویسکاسټي صحیح ده کنه اوس به زموږ سره د دینه مخکې چې کوم ټاپک دی هغه زموږ سره دی ډریک فورس څه دی ډریک فورس څه ته وایي what is drag force زموږ سره ډریک فورس وپېژنئ ډریک فورس دې ته وایي که نه کله چې یو ابجیکټ په یو فلویډ کې موشن کوي او به د ابجیکټ باندې کم opposing force لګي کم retarding force لګي چې د دې object د motion ته رکاوټ پیش کوي this force is called drag force the retarding force acting on an object that oppose the motion of the object is called drag force what is drag force the retarding force that oppose the motion of an object in a fluid this is called drag force او drag force زموږ سره په کومه لا باندې ډیفاین کیږي په سټوکس لا صحیح ده کنه نو اوس موږ وایو سټوکس لا څه وایو سټوکس لا موږ ته څه وایي سټوکس لا موږ ته درې خبرې کوي چې دا یعنی د ډریک فورس باره کې یو خبره دا کوي کنه یو خبره چې ډریک فورس دا ډایرکټلی پروپورشنل دی د ویسکاسټي اف د میډیم کچری په کم میډیم کې په کم فلویډ کې چې دا ابجیکټ موشن کوي کنه کچری د میډیم ویسکاسټي سیوای نو ډریک فورس سیوای یو کس ته په واټر کې منډوي او بل کس ته په هوا کې منډوي نو څو به تیز منډوي هوا والا واټر ځکه چې د واټر ویسکاسټي سیوا ده 100 times چې کوم د لیکوډ ویسکاسټي د ګیسز نه سیوا ده صحیح ده کنه نو دې وجنه ویسکاسټي چې سیوا ډریک فورس د سیوای دویم نمبر خبره چې څومره ګوره یو کس ته هغه په اوبو کې مطلب تیز منډوي او بل کس ته هغه سلو دي چاته به رکاوټ ډیر پیش کیږي چې د چا ویلاسټي سیوای صحیح ده کنه نو بل دا وایي چې ډریک فورس از ډایرکټلی پروپورشنل ټو د ویلاسټي صحیح ده کنه او دریم نمبر خبره چې ډریک فورس په د هغه سیوای یعنی چې د چا ریډیس سیوای صحیح ده کنه نو د چا چې ریډیس سیوای په هغه باندې به ډریک فورس لګي ځکه چې زیات پارټیکل به د هغه سره کولیجن کوي نو د دې وجه نه په هغه باندې ډریک فورس ډیر لګي نو ریډیس ته ډایرکټلی پروپورشنل نو دس از سټوکس لا وایي چې د ډریک فورس ایکټینګ ان ا ابجیکټ از ډایرکټلی پروپورشنل ټو د ویسکاسټي ویلاسټي اند ریډیس اف د ابجیکټ نو کچره دا زرا یو ځای کوم دا درې وانه ایکویشن نو زما سره به سره شي از ایکوال ټو ډریک فورس از ایکوال ټو دلته مونږه کانستنت چې کوم لګاو 6 پای ان ار وی 6 pi nRV دا اصل کې زموږ سره د ډریک فورس فارمولا رااله سره د ډریک فورس فارمولا رااله بل و زموږ سره کچره تا ته مطلب دا دی کچره تا ته ډریک فورس معلومولي تا ته وایي چې ایریا چینج شو ایریا ډبل شو فار ایگزامپل انیشل چې کومه ایریا وا او هغه 2a شو نو اوس ګوره ټول کنفیوز کیږي داسې کوېسچن کې البته تعالی ریډیس درکړه نو ته اول ریډیس را معلوم کو او بیا فوټ کړه ایریا خو ډایرکټ نشته کنه نو ته به دا څه چلو کې کنه چې ایریا دا څه برابر ده د سپیر پای ار سپیر دا به د څه شي 2 پای ار سپیر صحیح ده کنه یعنی ډبل شو نو دا به د دې سره کټ شي نو ار به سره شي انډر روټ 2 نو اوس په دې ریډیس په ځای باندې دا ویلو پټ کړه نو انډر روټ ډریک فورس براشي صحیح ده کنه یا 6 پای ان ار وی کچې دا د والیوم انیشیل ویو او دا 27 وی شو نو اوس په فارموله کې خطا ته والیوم نه لګي باندې ریډیس وی باندې نو ته به څه چالو کې دا والیوم زمون سره برابر دی 4/3 پای ار کیوب صحیح ده کنه او دا زمون سره 27 او د دې په د والیوم فارموله ولیکا 4
पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 3 نو دا به د دې سره کټ شي او څه به راشي آر کیوب نو ته چې آر کیوب واخلې نو دې نه زموږ سره آر کیوب د آر کیوب سره به کټ شي نو زموږ سره به څه راشي 3 آر څه به راشي 3 یعنی کیوب روټ چې واخلې دواړه سایډ ته نو ستا سره به څه راشي 3 آر نو ته به اوس دا د آر په ځای پوټ کې صحیح ده که نه اوس د دې چې کوم لیمیټیشن دي د سټوکس لا د سټوکس لا زموږ سره لیمیټیشن څه دي د سټوکس لا زموږ سره دوه لیمیټیشن دي یاد بساتئ لیمیټیشن اف سټوکس لا یو دا ده چې دا زموږ سره صرف او صرف سپیریکل ابجیکټ اپلیکیبل ده څه ده سپیریکل او دویم نمبر خبره چې دا زموږ سره په سلو مووینګ باډیز لپاره اپلیکیبل ده صحیح ده که نه سلو مووینګ objects نو دا زموږ سره all the things about څه شو Stokes law به موږ وایو equation of continuity ډېر زیات important topic دی equation of continuity تا ته دا وایي که نه چې په یو فایل او په هغې کې فلویډ فلو کوي که نه نو که چېرې ته د دې چې کوم کراس سیکشنل ایریا ده او په دې کې چې د دې فلویډ کوم ویلاسټي ده دا دواړه ته د یو بل سره ملټیپلایډ کړي یعنی د دې پراډکټ واخلي دا به زموږ سره کانسټنټ راځي یعنی فار ایگزامپل دا زموږ سره یو پایپ دی صحیح ده که دا زموږ سره سره یو پایپ دی نو په دې پایپ کې چې کوم زموږ سره کراس سیکشنل ایریا A1 او دلته چې کوم ویلاسټي ده د پارټیکل هغه V1 ده او د دې چې کوم کراس سیکشنل ایریا A2 او V2 یعنی د دې دواړو پراډکټ به زموږ سره صحیح A1 V1 به ایکول ټو د A2 V2 به برابر وي صحیح ده که نه دا به آلویز ریمین کانسټنټ یعنی دواړه به د یو بل برابر وي خو زه په اکویشن اف کنټینیوټي او بل د اکویشن اف کنټینیوټي تا ته دا وایي چې velocity is inversely proportional to the cross sectional area یعنی که به د پایپ کې velocity سیوا کیږي نو ایریا به هلته کموي یعنی چېرته چې velocity سیوای ایریا به کموي چېرته چې ایریا سیوای هلته به velocity کموي صحیح ده که نه نو دا بله خبره کوي اوس به دې کې زموږ سره به زه کوم دوه کیسز دوه اکویشنې به لیکم دواړه به تاسو یاد ساتئ یو زموږ سره داسې چې هغه زموږ سره داسې فلویډ دی چې هغه زموږ سره کمپریسیبل دی یعنی کوېسچن چې راځي ته به اندازه لکې زما به د الفاظو باندې خبر کوه یو زموږ سره دی انکمپریسیبل فلویډ نو زما سره چې د انکمپریسیبل فلویډ دپاره کم اکویشن دی هغه زما سره دا وي ځکه چې انکمپریسیبل فلویډ کې بس تا سره زموږ سره چې کم ډینسټي ده هغه به زموږ سره کانسټنټ وي نو A1 V1 is equal to A2 V2 صحیح ده که نه او چې زما سره کم کمپریسیبل فلویډ دی یعنی په هغې کې به ډینسټي چینج کېږي کانسټنټ به نه وي نو په هغې کې زما سره ډینسټي فیکټر راځي ډینسټي A1 V1 is equal to density A2 V2 یعنی روټ 2 O1 او A2 V2 صحیح ده که نه یعنی تا ته به څنګه پته لګي چې آیا مطلب دا فلویډ یا بیا خو تا ته په کوېسچن کې ویلي وي چې کمپریسیبل فلویډ دی نو بیا به ته دا فارموله استعمالوي او یا بیا تا ته ویلي وي چې انکمپریسیبل فلویډ دی نو بیا به دا خو که چېرې ګوره زموږ سره انکمپریسیبل فلویډ څه دي لکه زموږ سره لیکویډ دی واټر دی هني ده دا زموږ سره انکمپریسیبل فلویډ کې راځي او ګیسز چې کوم دي هغه زموږ سره کمپریسیبل فلویډ کې راځي نو که چېرې تا ته کوېسچن کې مطلب څه ګیس نوم یې اخیستی نو بیا به ته دا فارموله استعمالوي که چېرې ګیس نه دی لیکویډ دی یا واټر دی یا بل داسې لیکویډ دی نو بیا به ته انکمپریسیبل خو اوس ګوره ځینې وخت کې کوېسچن کې تا ته ریډیس درکړی څه درکړی تا ته وایي ریډیس 1.5 میټر پر سیکنډ دی 1.5 میټر دی صحیح ده که نه او ویلاسټي چې کوم دی دا 2 میټر پر سیکنډ ده اوس واړه حیران شي او دې فارموله کې خو د سره ریډیس شته دی نو بیا ته څه چل کوه ولې تا دا نه دي ویلي چې زموږ سره د مطلب یو سپیریکل ابجیکټ دی یا لکه فار ایگزامپل 5 دی که نه نو د هغې چې زموږ سره کوم ایریا ده دا به زموږ سره پای آر سکویر برابر وي نو V1 is equal to پای آر سکویر V2 اوس ګوره پای چې د پای سره کټ شي که نه نو د V1 او د V2 ریلیشنشپ راغی د V1 او د V2 نو د ریډیس سره څه دی انورس یعنی R2 ډیوایډ بای R1 هول سکویر که چېرې ډایمیټر یې درکړی او تا ته ویری شو رامعلوم کړه نو V1 V2 is equal to D2 D1 صحیح ده که نه نو که کوېسچن راځي که تا ته ډایمیټر درکړی که ریډیس یې درکړی نو بیا به ته داسې دا فارمولې چینج کړې صحیح ده که نه تاسو په دې باندې MCQs وکړئ نو دغه شان مطلب چې کوېسچن پیسټي کوي نو داسې چل کوي کله د ډایمیټر درکړی کله ریډیس درکړی نو ته به حیران شي چې دا زه اوس څنګه وکړم صحیح ده که نه ها اوس ګوره که چېرې تا ته وایي که نه لکه مطلب اکثر داسې کوېسچن جوړولی شي
کچری تا ته وایي کنه چې دا یو 5 دی صحیح ده کنه د دې یو اند دا دی خو دا 5 چې کوم دی کنه دا ډیوایډ شو دوه حصو ته اوس دلته چې کوم سپیډ دی هغه v1 دی او دلته چې کوم سپیډ دی هغه v2 دی دلته چې کوم سپیډ دی v3 دی نو اوس به تا ته اوس به دې کې به څنګه را معلومې کچری تا ته وایي چې مطلب سپیډ را معلوم کا نو دې لپاره به ته اول اکویشن اف کنټینیوټي ولیکې نو زموږ سره اکویشن اف کنټینیوټي به د دې داسې راځي a1 v1 is equal to اوس دوه ته ډیوایډ شو کنه یعنی موږ دا خو ویلو چې پروډکټ د دواړو اکارډینګ ټو د اکویشن اف کنټینیوټي برابر دي نو زه به ولیکم a2 v2 plus a2 a3 v3 صحیح ده کنه نو بیا به دا کوېسچن داسې کوئ اوس کچاري تا ته وایي کنه لکه دا اکویشن اف کنټینیوټي دا وایي چې څومره ماس دلته انټر کیږي کنه هغومره ماس به دلته وځي نو دې ته مونږ وایي ماس فلو ریټ نو دا زه داسې هم شم لیکلی چې ماس پر یونټ ټایم از ایکول ټو a1 v1 صحیح ده کنه او دا زه داسې هم لیکلی شم دې ته بل نوم وایي والیوم فلو ریټ یعنی څومره والیوم چې دلته انټر کیږي هغومره والیوم به دلته وځي نو دا زه داسې هم شم لیکلی والیوم فلو ریټ په ټرم کې ښه ګوره والیوم فلو ریټ والیوم فلو ریټ په ټرم کې زه داسې هم شم لیکلی داسې هم شم لیکلی یعنی والیوم پر یونټ ټایم از ایکول ټو a1 v1 صحیح ده که نه a v نو داسې تاسو به دا مطلب چې کوېسچن راځي به دې فارمولو نه به راځي دې څیزونو نه به راځي یا دغه تا ته به وایي چې دا د دې دا سټیټمنټس ته د انکمپریسیبل لپاره کمپریسیبل لپاره نور خو پکې څه مشکل څیزونه نشته نو تاسو یادول دي نو دا فارموله هم ذهن کې وساته اوس که چېرې تا ته مطلب ریډیس یې درکړی نو پای آر سکویر v1 پای آر سکویر 2 والا پای آر سکویر 3 والا صحیح ده که نه داسې که چېرې تا له ډایمیټر کړی نو پای ډي سکویر ډیوایډ بای 4 پای ډي سکویر ډیوایډ بای 4 پای ډي سکویر ډیوایډ بای 4 او ویلاسټی چې کوم دی هغه ورسره ملټیپلای کړه نو دیز ور آل د تھنګس اباؤټ نو د کمپریسیبل لپاره به کوم استعمال انکمپریسیبل لپاره به کوم استعمال ریډیس درکړی سبق کې که چېرې ماس پر یونټ ټایم درکړی څنګه کومه فارموله به استعمال والیوم پر یونټ ټایم لپاره به کوم فارموله استعمال نو دا زموږ سره هغه ټولې فارمولې او څیزونه چې کوم هغه تاسو اوس زموږ سره چې کوم ټاپک دی هغه د ټرمینل ویلاسټي وټ از ټرمینل ویلاسټي تاسو چېرته سوچ کړی که نه کله چې یو کس مطلب د بره نه راپرېوځي که نه هغه ګراوند ډېر په تیزۍ سره هیټ کوي او هغې ته ډېر زیات ډیمیج رسي خو کله چې هغه پیراشوټ یا پیراټروپ یا مطلب کوم کس چې پیراټروپ استعمالوي هغه چې لاندې راځي که نه هغې ته هغومره مطلب هغې ته سره پی نه رسي نه نو دس از بیکاز اف ټرمینل ویلاسټي دا د څه د وجې نه د ټرمینل ویلاسټي ټرمینل ویلاسټي څه ته وایي ګوره د دې نه مخکې چې ټرمینل ویلاسټي تاسو پېژنئ که نه چې کله یو ابجکټ نه دا په فلویډ کې راځي که نه نو زموږ سره به دې باندې بره یو فورس لګوي هغې ته مونږ وایو ریټارډینګ فورس ډریګ فورس د ریټارډینګ فورس ته چې به د ابجکټ باندې په اپوزټ ډایرکشن کې لګي د دې موشن ته نو دې ته مونږ وایو ډریګ فورس او به دې باندې بل کوم فورس چې لګي هغه د ګریویټیشنل فورس نو په سټارټ کې چې زموږ سره به دې باندې کوم نیټ فورس وي هغه زیرو نه وي یعنی هغه د څه برابر وي هغه د ګریویټیشنل فورس ماینس ډریګ فورس او ګریویټیشنل فورس زموږ سره د څه برابر دی ګریویټیشنل فورس زموږ سره برابر دی د ام جی او ډریګ فورس زموږ سره برابر دی 6 پای ان آر وی صحیح ده که نه اوس ګوره او دا زموږ سره نیټ فورس زموږ سره څه برابر دی ام نو که چېرې تاسو نه څوک تپوس وکړي که نه په سټارټ کې چې کله د ابجکټ د بره نه راځي د دې اکسلریشن په دې باندې چې کوم د اکسلریشن ویلي آیا دا د جي نه کمی که زیاتی دا د جي نه کمی او دا موږ ته د دې نه پته 6 پای ان آر وی یعنی که چېرې ته د جي نه دا ماینس کړي نو الې به د ا برابري یعنی د دې چې دا کم سټارټ کې چې دا کم اکسلریشن دی دا اصل کې زما سره د جي نه کم دی صحیح ده که نه ښه اوس چې دا ابجکټ لاندې راځي نو زموږ سره به دې باندې دا ډریګ فورس سیوا کېږي او ګریویټیشنل فورس خو کانسټنټ دی که نه نو یو وخت داسې راشي چې فار ایگزامپل به دې باندې دا کوم ډریګ فورس دی دا 10 نیوټن او دا هم د 10 نیوټن یعنی تقریبا 10 نیوټن برابر شي نو چې کله دا دواړه برابر شي په دې باندې بیا نیټ اکسلریشن زموږ سره څه یا نیټ فورس زموږ سره زیرو نو چې فار ایگزامپل د دې ابجکټ چې کوم ویلاسټي دلته چې دی کوم دا 10 میټر پر سیکنډ نو دا چې بیا لاندې راځي نو د دې ویلاسټي به بیا هم 10 میټر پر سیکنډ یعنی ویلاسټي کې به چینج نه راځي ځکه چې به دې ابجکټ باندې اکسلریشن زیرو شو نو کله نو دې ټایم کې اوس د دې ابجکټ سره کوم ویلاسټي ده میکسیمم ویلاسټي نور څه واقعي نه کانسټنټ ویلاسټي یعنی نه چینج کیږي به دې ابجکټ چې کله به د فلویډ کې موشن کوي نو دې چې دا کوم ویلاسټي ګین کړه او اکسلریشن سره زیرو دی نو دې ته موږ وایو ټرمینل ویلاسټي څه ورته وایو ټرمینل ویلاسټي اوس زما سره ګوره د دې ټرمینل ویلاسټي چې کومه فارموله ده هغه به څه راشي زموږ سره نیټ فورس څه شو زیرو شو نو زموږ سره د اف جي
ماینس اف डी نو دا اف डी الته بوزه او دلته به سره شي اف جی اوس اف डी د څه برابر دی اف डी برابر دی 6 پای ان ار وی از اکول ټو ام جی صحیح ده کنه اوس زمونږ سره معلومه مونږه د دې نه ټرمینل ویلاسټي یعنی دلته چې دا کوم وی د ټرمینل ویلاسټي ده نو ټرمینل ویلاسټي فارمولا به زمونږ سره راشي 6 پای ان او ام جی به بره راشي په تاسو دا کالکولیټ کړئ او لاندې به راشي آر نو دې نه ګوره زه څه ګیټ کولی شم دې نه زه دا ګیټ کولی شم چې ټرمینل ویلاسټي چې کوم ده که نه دا انورسلی پروپورشنل ده ریډیس ته کله چې ماس کانسټنټ وي دا نور ویلوګانې خو کانسټنټ وي کله چې ماس کانسټنټ وي نو ټرمینل ویلاسټي به زموږ سره صحیح انورسلی پروپورشنلی ریډیس ته که چېرې تاسو نه زه کوېسچن وکړم یو پلاستیک بال دی یو سټیل بال دی کم یو به ټرمینل ویلاسټي ارلیر ګین کوي زموږ سره ګوره ټرمینل ویلاسټي انورسلی پروپورشنل دی ریډیس ته نو چې کوم پلاستیک بال دی د هغې ریډیس به سیوای که نه یعنې ټرمینل ویلاسټي ویلو به سیوای یعنې ټرمینل ویلاسټي به چې کوم دی هغه زر نشي ګین کولی صحیح ده که نه د کم چې زموږ سره دغه دی ریډیس کم دی سټیل بال دی هغه به ټرمینل ویلاسټي زر نشي ګین کولی خو چې کم زموږ سره پلاستیک بال دی هغه به زموږ سره ټرمینل ویلاسټي زر ګین کوي یعنی لایټر ابجیکټ reach to their terminal velocity earlier صحیح ده کنه then as compared to heavier objects اوس کچري زه دلته یو کار وکم ها terminal velocity 6 pi n r v m g د ماس په ځای باندې ماس څه برابر دی ماس یعنی density per unit volume نو ماس زموږ سره څه برابر شو density v نو چې ځکه د v په ځای باندې 4 pi r cube دا ویلو پوت کم کنه دا تاسو دلته پوت کړئ نو دې نه زما سره terminal velocity فارمولا راځي بیا 2/9 رو جی آر سکویر یعنی اوس د ټرمینل ویلاسټي د آر سره ډایرکټلی پروپورشنل دی خو کله چې ډینسټي کانسټنټ وي نو وی ټرمینل ویلاسټي از ډایرکټلی پروپورشنل ټو د سکویر اف د ریډیوس کله when density is constant او کله چې ماس کانسټنټ وي دا د ریډیوس سره انورسلی پروپورشنل دی صحیح ده کنه ها نو دا زموږ سره چې کومې خبرې وي د ټرمینل ویلاسټي نو د دې نه به کوېسچن راځي تاسو ته به څه درکړی یا به تا ته وایي چې ډینسټي کانسټنټ ده صحیح ده که نه او د ریډیوس سره ریلیشنشپ د ټرمینل ویلاسټي نو تا ته وایي داسې نو دا R1 سکویر R2 سکویر مطلب ریشو والا کوېسچن دی ټرمینل ویلاسټي خو که چېرې ماس کانسټنټ و نو بیا به دا زموږ سره چې کله ډینسټي کانسټنټ وي صحیح ده که نه او ډینسټي لکه مطلب 2 آیرن بال دي نو دې به ډینسټي صحیح کانسټنټ وي چېرې تا ته یو پلاستیک بال دی یو آیرن بال دی نو اوس به د دې ډینسټي مطلب 2 ډیفرنٹ ابجیکټ نو ډینسټي به ډیفرنٹ وي بیا به ستا سره کومه فارموله استعمالېږي بیا به زموږ سره انورس لکه R2 به بری او R1 به لاندې لکه دا دلته V1 ټرمینل ویلاسټي دا دلته V2 صحیح ده که نه دا به کله چې ماس کانسټنټ صحیح ده که نه نو آی هوپ ټرمینل ویلاسټي ګراف ډسکس کوو صحیح ده که نه نو وی ټي ډیوایډ بای ټایم سره ګراف نو دې ګراف ګوره اول زموږ سره د دې ابجیکټ ویلاسټي سیوا کېږي خو بیا یو ټایم راورسي چې د دې ویلاسټي بالکل څه شي کانسټنټ شي نو دا زموږ سره څه ده ټرمینل ویلاسټي خو کله چې یو دا خو چې مطلب یو ابجیکټ داسې فایل کېږي خو کله چې پیراټروپر فایل کېږي نو هغه زموږ سره د ګیټ د ټرمینل ویلاسټي 2 times ډیورینګ فایلینګ ګوره نو د هغې دپاره به بیا ګراف داسې راځي یو چې مطلب کله دا پیراټروپر مطلب دا پیراشوټ نه اوپن کړی نو دا مطلب داسې ویلاسټي سیوا کېږي بیا ټرمینل ویلاسټي ته ریچ شي صحیح ده که نه نو زموږ سره دې ته وایي ټرمینل ویلاسټي یو پیرې دغه ګین نو څنګه چې دا پیراټروپر اوپن کړي که نه مطلب نو د هغې د وجې نه چې کم دی به دې باندې مطلب ایریا سیوا شي نو به دې باندې بیا ډریک فورس سیوا لګي نو د هغې ټرمینل ویلاسټي کمه شي د هغې چې کوم ویلاسټي وي ټرمینل ویلاسټي خو لا نه ده ګین کړی بیا دوباره د هغې چې کوم ویلاسټي دا एकदम کمه شي نو بیا زموږ سره چې کله بیا دا لاندې راځي یو وخت داسې راشي چې ګریویټیشنل فورس او ډریک فورس برابر شي نو زموږ سره دا دے آر ریچ ټو دیئر ټرمینل ویلاسټي نو 2 times دا ټرمینل ویلاسټي ګین کوي اوس به مونږ ایکسپلین کوو برنالیز اکویشن ډېر زیات امپورټنټ اکویشن دی او د دې نه د کوېسچن چانسز ډېر دي نو د دې وجې نه دا اکویشن زده کړئ صحیح ده که نه زه به تاسو ته طریقه ښیم چې څنګه مطلب برنالي اکویشن تاسو زده کولی شئ د ټول نه اول دا زده کړئ چې برنالي اکویشن زموږ سره یو داسې اکویشن دی چې دا موږ ته د پریشر کاینټیک انرژي او پوټنشل انرژي په منځ کې صحیح ده که نه د پریشر انرژي پوټنشل انرژي او کاینټیک انرژي په منځ کې ریلیشنشپ راکوي یا د پریشر انرژي and height یا د پریشر سپیډ and height د دې په منځ کې موږ ته دا څه راکوي ریلیشنشپ راکوي نو داسې اکویشن which give us the relationship between pressure speed and height is called Bernoulli's equation. Bernoulli's equation څه وایي چې the sum of pressure
पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दे तमंग सवायु बर्नौलीज इक्वेशन गोरा बर्नौलीज इक्वेशन के बद्री सुने याद साथे इफ यू वांट टू लर्न द इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन तवज्जो रहा का गोरा बर्नौलीज इक्वेशन वही प्रेशर एनर्जी यानी वर्क तमंग सवायु पीवी द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू वर्क प्लस काइनेटिक एनर्जी सही देखा ना काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हुक्म एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी which give us the Bernoulli equation. Mos gora kachare munga yau karuku munga sauku yau karuku da se sham nikale kana chidda हम दलत बम्यूजिल की हाँ वर्क एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सिद्धा बदी से डिवाइड कम दा बदी से रसी कट काइनेटिक एनर्जी जैसे बराबर है 1/2 mv² डिवाइड बाय वॉल्यूम मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी जैसे पोटेंशियल एनर्जी जैसे बराबर है mgh इज इक्वल टू कांस्टेंट सही लगा ना और दलता डिवाइड बाय वॉल्यूम जमून सर बसराशी जमून सर बदा इक्वेशन दा से राशि जदा कई प्रेशर is equal to 1/2 the m mass per unit volume पर जैसे लिखी रो density v1 square is equal to plus mg यानी mass per unit volume is equal to density रो gh1 is equal to constant quantity हाँ मुद्दा इक्वेशन तासो दासे लिखले शई द दिन अलावा दा इक्वेशन जदा से हम निकले मतलब आगा तरफ ता چې دوانو तरफ ته लिखी प्रेशर 1/2 रो V1 square rho GH1 is equal to pressure 1 pressure 2 is equal to 1/2 rho V2 whole square plus rho GH2 اوس ګوره ډیفرنٹ فارمز دي کوم چې یو اکویشن دی یاد کو نور بتاته په خپل یادي صحیح ده کنه اوس ګوره دا اکویشن نه دا زدا سم شم دي کنه چې پریشر په یو طرف کم پریشر والا اکویشن په څه طرف کم यानी P2 माइनस P1 دا به زما سره اصل کې د څه برابر دی د پریشر ډیفرنس ډلټا P ها is equal to 1/2 rho V2 whole square minus 1/2 rho V1 whole square सही है ना प्लस rho GH2 minus rho GH1 نو کچاره تا ته وایي چې پریشر ډیفرنس را معلوم کا تب کم یو اکویشن استعمال ہے دا اکویشن ها اکثر راضی وای پریشر ډیفرنس را معلوم کا نو بیا به کم یو اکویشن استعمال ہے دا یعنی ډلټا پی از ایکوال ټو دا اکویشن د نورم سیمپل لیکل شم د دینه 1/2 رو کامن واخله 1/2 رو صحیح ده کنه v2 هول سکوير ماینس v1 هول سکوير صحیح ده کنه چې تاسو v2 v1 میلاوي پلس رو جی کامن واخله h2 minus h1 आउटपुट का नदी ने अलावा د دې اکویشن په ذریعہ باندې به سره معلومه د دې اکویشن په ذریعہ باندې به پریشر ډیفرنس را معلومه خو اکثر ته داسې کړی ہے وای صرف انیشل پریشر درکړی وای فائنل پریشر را معلوم کا نو بیا بستا فارموله صحیح ګوره ته اکویشن دا پریشر به بیا دلته راولي نو P2 بستا سره سره برابر شي صرف P2 نو دا اکویشن دی P1 نو دا اکویشن نو دیتا پلس یعنی دلته ماینس دلته پلس شي 1/2 V2 whole square minus V1 whole square plus rho G H2 minus H1 صحیح ده کنه نو چې دا equations دا فارم ستاسو د برنالي equation کې یادي ځکه چې د دینه کوېسچن راتلی شي اوس برنالي equation ویل څه غواړي क्या कहना चाहते हैं نو دا تاسو له هم یادول پکار دي برنالي equation دا وایي کنه چې pressure is inversely proportional to the speed of fluid in the pipe is inversely proportional to the speed of fluid in the pipe कचरी स्पीड से वाकीगी नस्ता सर बस कीगी स्ता सर ब प्रेशर कमीगी دا زمون سره برنالي اکویشن و صحیح ده کنه نو دا مختلف فارمز اصل کې څنګه به یاد ورک انرژي پر یونټ ولیوم
काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या त दसी बेर شي چې सम اف प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन. صحیح ده کنه. بیا کچری تاسو پریشر ډیفرنس را معلوم کنه داسې به را معلومه. کچری تاسو وایي چې P2 را معلوم کنه داسې، کچری وایي P1 نو بیا به P2 اخوا بوزي. صحیح ده کنه. برنالیز اکویشن سوي دا وایي چې pressure is inversely proportional to the speed of fluid in the pipe. چرته چې سپیډ سیوا کیږي الته به زموږ سره پریشر کمیږي. صحیح ده کنه. نو this was all the things about Bernoulli's equation. اوس د Bernoulli's equation زموږ سره مختلف دغه دي اپلیکیشن دي لکه ټارسري تیورم، د دې نه علاوه وینچوریمیټر، د دې نه علاوه سوینګینګ ان د بال. په بال کې چې سوینګ پیدا کیږي نو هغه څنګه کیږي. these are the things دا شان فلټر پمپ اټمایزر نو دا زموږ سره چې کم دي کنه دا برنالیز اکویشن ایکسپلین کوي. دا شان د جهاز دا چې کم جهازي ایروپلینز دا ولې زموږ سره داسې جوړي. نو زموږ سره دا ځکه داسې جوړي کنه چې فار ایگزامپل بره چې کم دی کنه زموږ سره څه وشي سپیډ صحیح سیوای چې کله دا د سیتیر چای او لاندې صحیح سپیډ کمی نو بره چې سپیډ سیوای پریشر کمی، لاندې چې سپیډ کمی پریشر په سیوای شي نو دا جهاز چې کم دی دا ایروپلین بره بوزي، پریشر په د لاندې نه بره طرف ته لګي. صحیح ده کنه. نو these were all the things about Bernoulli's equation. اوس موږ د Bernoulli's equation چې کم زموږ په سلیبس کې given دي دوه اپلیکیشن دی وینچوریمیټر او بل زموږ سره ټارسري تیورم. هغه زموږ سره د برنالیز چې کوم دوه اکویشن دي زموږ په کورس کې چې given دي هغه یو دی ټارسري تیورم بل وینچوریمیټر. what is ټارسري تیورم؟ ټارسري تیورم دا ته وایي کنه چې دا زموږ سره دا فلوئډ دی. صحیح ده کنه. او دا په یو کنټینر کې دی او دلته زموږ سره یو اریفیس دی، یو هول دی، یو سوراخ دی. نو چې دا فلوئډ د برنه په کم سپیډ سره دلته رارسي کنه نو په دغه سپیډ سره به د دې سوراخ نه وځي. صحیح ده کنه. دا وایي with the speed of each flux یعنی وتل is equal to دا برابر the speed gain by the fluid while falling under the action of gravity. کله چې under the action of gravity دا لاندې راځي نو دا سپیډ به د دې وتلو د دې سپیډ برابر وي. اوس ګوره کچېرې ته غواړې چې د ټارسري تیورم چې کوم اکویشن دی هغه راوباسي یعنی د سپیډ اف ای فلکس را معلوم کړو. to find the speed of e flux د دې پرپس څه دی to find the speed of e flux یا speed from the orifice یعنی د orifice نه د واټر یا د فلوئډ په کم سپیډ سره راوځي چې دا را معلومه نو ته به کوم یو اکویشن استعمال کړې ته به زموږ سره برنالیز اکویشن استعمال کړې. نو برنالیز اکویشن ته څه وایي چې زموږ سره یعنی پریشر P1 is equal to 1/2 rho V1 whole square plus rho GH1 is equal to P2 plus 1/2 rho V2 whole square plus rho GH2. اوس ګوره کنډیشن څه دي. کچېرې ته به د کنډیشن باندې غور وکړې که نه نو زموږ سره دلته دا واټر په ریسټ کې نو موږ به ووایو چې V1 is equal to 0 او V2 چې کم دی که نه دا زموږ سره را معلومول دي دا خو سپیډ اف ای فلکس دی. صحیح ده که نه. دا چې کم هایټ دی دا دیزي پورې د اریفیسه پورې دې ته موږ وایو H1 او د باټم نه چې کم هایټ دی د اریفیسه پورې دې ته موږ وایو H2 او دا باقي چې کم پاتې شو دا زموږ سره شو H. نو دلته چې دا هایټ کم دی که نه دا زموږ سره برابر دی H1 غټ دی که نه H1 minus H2. صحیح ده که نه. بل دلته چې زموږ سره دا کم پریشر دی دا به دیزي باندې او به دیزي باندې سیم دی یعنی د اټماسفیریک پریشر P برابر دی نو P به د P سره څه شي کټ شي ځکه چې P برابر P1 او P2 برابر دي چې دا دې طرف راوړل نو ماینس نو ختم بشي. صحیح ده که نه. V1 زموږ سره تقریبا دی 0 نو دا به دې ختم شي ځکه چې V1 ته 0 پوټ کې 1 ور رو چې ورسره ملټیپلایډ کې نو دا دواړه به ختم شي. ها نو باقي زموږ سره څه پاتې شو رو GH1 plus رو GH2 نو 1/2 رو V1 سکویر نو زموږ سره به 1/2 رو V2 سکویر V1 نه پلس رو GH2 او دلته څه پاتې شو رو GH1. صحیح ده که نه. ها نو زموږ سره به دا به دې طرف ته راوړی 1/2 رو V2 whole square is equal to rho GH1 minus rho GH2. نو ستاسو سره به که د ویلاسټي اکویشن د V2 هغه طرح معلوم کړي که نه نو دلته به 1/2 رو پاتې شي او دې نه چې رو جي کامن واخلي نو دا به ستاسو سره شي H1 minus H2 او H1 minus H2 ته ما څه ویلي H. صحیح ده که نه. نو ستاسو سره به ویلاسټي چې کوم دلته سکویر دی ویلاسټي چې کوم اکویشن دی زه ډایرکټ کرا معلوم کړم نو دا به زما سره څه راشي 2 رو جي H 2 رو جي رو به د رو سره څه شي دا رو به د رو سره
کټ شي نو رو به پکې نه راځي ډینسټي به پکې نه راځي څه به راشي 2gh او انډر روټ به راشي نو تاسو به صرف هایټ درکړی او تاسو به وایي چې کوم د سپیډ اف ایفلکس را معلوم کا اوس ګوره دلته یو کوېسچن دی کچېرې زما سره دا یو د پاست پیپر یو کوېسچن دی کچېرې زما سره دا یو دغه دی کنټینر دی او بده کې درې سوراخ زه وکم یو بالکل به د میډل کې یو بالکل به د سر کې یو لاندې نو د کم نه به مطلب په 30 سپیډ سره بهر د چې میکسیمم ډیسټنس داسې کور کوي ته موږ رینج وایو هغه به د چا سی وای نو هغه به د میډل والا سی وای او د هغې فارموله څه ده د هغې فارموله د رینج فارموله صرف دلته یاد کړئ چې د رینج فارموله چې کوم چې تا د کله وایي رینج را معلوم کړه نو دا به برابر وي د 2 صحیح ده که نه h او ډلټا h ډلټا h چې کوم دی که نه دا زموږ سره چې څومره زیات که نه نو هغومره به ستا سره صحیح رینج سی وای نو د میډل والا نه به چې کوم دی که نه په 30 سپیډ سره دا وبوځي نو دا زموږ سره څه ټارسلي تیورم دویم نمبر چې کوم زموږ سره ټاپک دی هغه دی وینچوري میټر وینچوري میټر دا وایي که نه چې زموږ سره یو پایپ دی صحیح ده که نه نو په هغې کې مونږ په هغه پایپ کې مونږ سپیډ را معلومول غواړو سپیډ اف لوډ تھرو د پایپینګ سیستم یا والیوم فلو ریټ را معلومول غواړو نو مونږ کوم یو ډیوایس استعمالوو وینچوري میټر نو ا ډیوایس which is used to measure the flow of speed upload through the piping system روز ګوره کچېرې ته دا سپیډ را معلومول غواړې نو ته به اګین برنالي اکویشن یوز کړې کوم یو اکویشن به یوز کړې برنالي اکویشن نو برنالي اکویشن څه شی P1 is equal to 1/2 rho V1 square plus rho G H1 is equal to P2 1/2 rho V2 square plus rho G H rho G H2 صحیح ده کنه this is Bernoulli equation اوس ګوره کنډیشن ته وګوره دلته چې کم دی کنه زموږ سره ایریا سیوا ده کنه نو سپیډ به V1 به چې کم دی دا به ډیر زیات کم وي د V2 په مقابله کې صحیح ده کنه بل زموږ سره چې کم دی دا دواړه په سیم هایټ باندې پراته دي نو چې هایټ سیم شو کنه نو زموږ سره به دا چې کم دی دا به د دې سره بالکل کټ شي صحیح ده کنه دا به زموږ سره د دې سره بالکل کټ شي او P1 یا P څه پاتې شي P1 plus 1/2 rho V1 square is equal to P2 plus 1/2 rho V2 whole square صحیح ده کنه نو P1 minus P2 का صحیح ده یا P2 minus P1 بشي چې دا تراوړه pressure difference او څه بشي 1/2 rho V2 square minus 1/2 rho V1 square صحیح ده دا د موږ سره ډلټا پی شو پریشر ډیفرنس صحیح ده او دا به زموږ سره چې 1/2 رو ته کامن واخلي نو V1 V2 square minus V1 square صحیح ده کنه اوس زموږ سره دا V1 ډیر زیات کم نو ته دا 0 مغستې شي او د دې په ځای رو جی ایچ اغستې شي نو تاسو سره دا فارمولا داسې مراتلی شي چې زموږ سره چې کم V2 دی د هغه یعنی پریشر ډیفرنس 2 او pressure difference minus P1 صحیح ده کنه divide by 1 او دلته رو لاندې راشي صحیح ده یو فارموله ده او کچاري ته داسې نه پټ کې کنه لکه مطلب دا چې V1 0 وانخلې نو یو بل فارموله راځي چې کله مونږ equation of continuity وهو نو الته مونږ ویلو چې V1 الته مونږ څه ویلو الته مونږ دا ویلو چې V1 is او ضرب A1 is equal to V2 A2 صحیح ده کنه نو کچره ته د دینه V2 را معلوم کړي V2 برابر ده د V1 به څه برابر شي V1 A1 divide by A2 صحیح ده کنه V2 نو اوس چې کله ته دا دلته پټ کې کنه نو دې سره تاسو سره یو بل فارموله راځي چې هغه زموږ سره برابر ده او د دې په ځای رو جی ایچ پټ کې صحیح ده کنه نو تاسو سره یو بل فارموله راځي رو جی ایچ او دلته دا پټ کې نو 1/2 رو او د دې په ځای څه پټ کې A1 V1 divide by A2 whole square صحیح ده کنه کچاري تاسو V1 را معلومول غواړئ کنه نو V1 نو رو جی ایچ is equal to 1/2 رو A1 V1 divide by A2 whole square minus V1 whole square صحیح ده کنه رو بدل چې کوم تاسو به کوم فائنل فارمولا یاد ساتي کچاري دای درکړو 2 رو جی ایچ divide by 1 divide by A2 صحیح ده کنه whole square minus 1 صحیح ده نو
دا فارمولا یاد ساتئ او کچره V2 درنه غوښته نو بیا هغه فارمولا یاد ساتئ صحیح ده خو کچره تاسو ته چې V1 را معلوم کړئ نو بیا به تاسو دا فارمولا یاد ساتئ صحیح ده کنه نو this was all about Bernoulli equation صحیح ده کنه thank you الله حافظ see you next time